دغه منظر د چمن د سیول هسپتال دی چې په جنګ کې ژوبل شویو کسانو د راوړلو سلسله روانه ده. د چمن سپین بولدک په سرحدي پوله نن د جمعرات په ورځ یو ځل بیا د دواړو هیوادو د سرتیرو ترمنځ درنه جګړه رامنځته شوه چې پکې د چمن 15 تنه ښاریان پکې ژوبل شول. د یاد خبر له مخې جګړه نن غرمه د پاکستان په وخت په 1 بجه باندې پیل شوله. د دواړو لورو لخوا یو په بل د سپکو وسلو ترڅنګ توغندۍ هم راتوغندولې دي. دغه توغندۍ په کلي باچا، شینتاله او دغه توغندو له وجې څخه 15 تنه عام ښاریان ژوبل شوي دي. د ژوبل شوو کسانو له شمېرې څخه 2 تنه ښځینه، 4 تنه ماشومان او 5 تنه نارینه دي چې ټول یې د درملنې لپاره د چمن لوی روغتون ته انتقال کړي دي. په یادو ټپیانو کې د 3 تنو وضعیت د تشویش وړ بلل کېږي. د وروستیو معلوماتو له مخې په کلي باچا او یو شمېر نورو سیمو کې اوس هم د دواړو هیوادو د ځواکونو لخوا جنګ روان دی. د سرحد پورې غاړې افغانستان څخه د ویش او د سرو سانو په سیمه کې د طالب ځواکونو د روانې اونۍ دغه دویمه غټه پیښه ده چې تر دغه مهاله پورې په دواړو پیښو کې 9 تنه عام ښاریان شهیدان شوي او 41 تنه ژوبل شوي دي. د کیمرامین عبدالمنان سره محمد اسلم اڅکزی، DK نیوز، چمن.